یا هغه وټل والا چې د شودو چای ورکوي او په دې شودو کې اوبه اچوي ته نو صفا ملاوټ وایي دوکهبازي دغه وټل والا او هغه شودو خرڅولو والا چې په شودو کې یا اوبه اچوي یا یو رقم به تاسو لیدلی پوډر دا د شودو پوډر کې اچوي اورجنل شودې نه چې د ګامیشو د غواو شودې نه الته ورکوي وټل والا ته یا عام خاص خلکو ته د غواو د ګامیشو په شودو باندې لیکن اصل دا جوړې د پوډر صحیح یا د غوا د ګامیش شودې دي لیکن نیمه یا درېمه صفه دا کې وبد هغه دود پتی چټوي دود پتی نه بلکې دود پانی چي دود پانی دا خورته وای چې دود پانی دي ورکه د دود پتی په پای او دلته د پکور کې ورته شي دود پانی چي الله تعالی به په ورځ د قیامت د دوه څنګه غټه جنډي د غدر درې چې دا غدر کړی دا دوکهباز دی غټه دوکهباز په دنیا کې دا هغه د اقتدار په وجه کده تجارت په وجه په هر وجه چې الله تعالی به په ورځ د قیامت دا جنډي وته درې عن صفوان بن سليم أن أبا هريرة مر بناحية الحرة حضرت صفوان ابن سليم رضي الله تعالى عنه فرمای چې حضرت ابو هريره رضي الله عنه د مدینه منورې په یو ریګنم ځکه کې روان وو فاذا انسان يحمل لبنا يبيعه یو انسان روان په دې ریګنم ځکه کې شودې راخصې د شودې خرڅولې فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد خلطه بالماء يسألو خو شودې راخصې دي چې خرڅوي نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا شودې جنواستلې وی کتلې چې وی کتلې پاغه کې وبا اچولې ملاوت کې کړل نو لمبري کول فقال له ابو هريره كيف بك اذ قيل لك يوم القيامه خلص الماء من اللبن حضرت ابو هريره رضی الله عنه و دې سړی ته وویل چې په ورځ د قیامت دغه وتا ته وویل سي چې دا شودې واخه د دې شودې صدا او په جلاکه عشان سبا کوي په داسه کې باندې الله د دې عذاب سبب بیا څه کوي چې الله تعالی دا شودې ته تکشیر دا شودو صدا او بره جلاکه وایي دغه بده د لپاره عظیم عذاب په ورځ د قیامت باندې نو خو نه جلاکه وایي چې نه جلاکه وایي د په وجه باندې بده دوزخ دی دا د نمبري او د ملاوت په وجه باندې دا دوکې په وجه باندې دا ترغیب او ترهیب 380 نمبر صفحه